رمضان حواله سره څلور کفارې انسان باندې واجب کیدای شي. څو کفارې؟ څلور. یوه هغه کفاره دی چې انسان عمدن په زوره جان بوج کرد هغو آنو کارونه یا اتو کارونه یو کار وکړي چې هغه مبتلات روژه بلای شي. هغه تاسو مخکې اورېدلي دي. هغو آنو کارونه یو کار په زوره که چیرې انسان انجام کړي بیا هغه باندې کفاره واجب دی. کفاره ورباندې دا دی چې یو غلام آزاد کړي چې هغه نن سبا زمانې کې نشته، لحاظه دامونه سکیته دی. دویم دا دی چې شپېته روژې یوې روژې په بدلې کې وساتي. خو دې شان سره یې وساتي چې 31 روژې پی در پی نیوه میاشته ورسره کومه قضا دی دا پی در پی مسلسل وساتي. دې کې به وقفه نه کوي، دې کې به یوه رضا وقفه نه کوي، مسلسل به ساتي. نورې کومې 10 ورځې پاتې شي هغه کې سفر نه کوي، وقفه هم کوای شي. یا شپېتو کسانو ته فقیرانو ته چې هغوی کال خرچه نه لري هغوی ته مړۍ ورکړي، خو خېټه یې پکار دی مړه شي. داسې نه څه وشو لږ غوندې کې بس وڅ مړه شي که نه شي مړه، نه پکار دی مړۍ کې مړه خېټې سره پکار دی مړۍ ورکړي. یا مغو شپېتو کسانو سره 750 ګرام څه تقریبا پاو کم 1 کیلو کېږي دوره مړۍ چا ته ویر کړي، مثلا غنم اوړه اوربشې یا نغان دغه 750 ګرام یو فقیر ته ویر کړي. دا هغه کفاره دی چې هغه کفاره انسان عمدن روژه باطله کړي. دویمه کفاره فدیه سالانه نه هم وتیایي، هر کال فدیه دی. خو دا کسه هغه انسان باندې واجبه دی دې کې روژه نشته، دې کې صرف فدیه دی چې ممد نه هم وتیایو. دا هغه انسان باندې واجبه دی چې دغې رمضان کې دغې روژې کې بیمار شو، بیماري اوږده شوه روژې نه وروسته نشو خو څه بله روژه ورباندې راغله. فرض وکړم معدې مسله شوه، دغه معدې مسله یې بیا بلې روژې سره متصله شوه، منځ کې نشو خو څه روژه یې قضا کړي وای، دلته رمضان والا روژې ورباندې پاتې شوي. څه به کوي؟ دا توجه مو دی که نه؟ دا به څه کوي؟ دا یې څه پکار دغه دی څه آینده کولی، اوس نه اوس یې نشي ویر کوی. اکثر خلک دغه ځای کې غلطي کوي، دغه غلطه دی که اوس د ویر کو دا بیا موت کې نه شوه دا ته هسې اضافي مال د لاړو داسې وایه. اوس یې دغې روژې والا دنه پاتې شوي بیمارۍ وجې نه. ته صبر وکړه، کیدای شي خدای د آینده روژې پورې ښه کړي، قضا یې وساتې اوره پورې مود نشي لنډوی. آینده روژې پورې به صبر کوې چې کله آینده روژه را باندې شوله روژې میاشته ولیدلې شوله ته نه شوې ښه، بیا یې هغې روژې کې پکار دی هرې روژې په بدلې کې یوې ورځې په بدلې کې 750 ګرام غنم وربشې یا اوړه یا نغان داسې شی ویر کړي. پوه شو ورباندې مسلې؟ اوس یې نشي ورکوی، پکار دی آینده روژې پورې صبر نه که نه هغې روژې پورې تېر شوي روژې کې نه وی ساتلي، تېر شوي روژې کې نه وی ساتلي، اوسه پورې مثلا نه وساتله، اوس خو روژه هم ورباندې شوه، اوس پکار دی مود لاند خو دې ته رسوم. یو خو دا شو چې مثلا ژړی دی بیماری واجه دی، ما ویله څه بیماری واجه دی، دا یوه خبره شوه. خو دې نه وساتلی هغه پورې. قضا ته بیا څه کېږي؟ ځینې خو قضا هم پاتې شوي، مثلا 10 روژې خوړلي دي، 10 روژو پورې خو دې مود ویر کو ایسه قضا دې نه ساقطه شوه، شو دې مود لاند کو دې بیا شو قضا نشته، معاف شو، خدای درگاه طرف معاف شو، چونکې ټول کال دې بیمارۍ ټول واخست. خو دا یوه فدیه سالانه وتیایي. بله دې ته والا خبره کفاره تاخیر نه وتیایي. یو انسان دی هغه بیمار شو دغې روژې کې، فرض وکړه چی واجه دی بیماري؟ سپینګیری دی، دوره سپینګیری دی، څه روژه نشي ساته. اوس هلته یو ژړیا کې دا شو، دلته صرف سپینګیری څه روژه نشي ساتلی. د سپینګیري ښځې یا سپینګیري سړي یا سپین ساري ښځې په متعلق 2 حکمه دي. یو ورې دغه دی چې دې ته روژې ساتله سخته دی، ساتای شي او محاله ورته نه دی خو ډېره سخته دی. ایسه کله ډېره سخته وي دا پکار دی روژه نه وساتي، ویلې څه مشقت دی، مشقت وجې نه روژه پکار دی پرېږدئ، خو روژه یې نه وساتله. دې ته خو پاته دی چې آینده کوله پورې زه نه ښه کېږم. دوی تا خبره څه اوس هم مود لنډوای شي چې کله دې ته یقین وي چې زه نه ښه کېږم،
خو په کار دغه د ښه خبره دی چې آینده روژې پورې موکول کي آینده روژې کې ویر کي دا بیا مد لاند کي خو یو بل سپین ږیری داسې دی چې هغه دپاره روژې ساتله محاله دی ناممکنه دی چې روژه وساتي اتیا لاس کاله عمر یې دی روژه وساتي مړ کېږي بلکل روژې ساتله ورته ممکنه دی نه هېڅ داسې کس باندې نه مد شته نه قضا شته هېڅ نشته دا خدای طرفه معاف دی نه یوه کس ته ورکوه شي څه خلته یې ورکوي هېڅ به کې نشته دې کې څه منځ کې دا نشته څه منځ کې بېلوه شي نه بېلوالي کې هېڅ فرق هم نه کوي روپۍ نشي ورکوی مد کې روپۍ نشي ورکوی خو فطره نه فطرې والا سبا انشاءالله به نه مد کې روپۍ نشي ورکوی دا مسله مصبدار صاحب ښه طرف ته توجه وکړو مد کې پیسه نشي ورکوی په کار دی په خپله یا غنم یا اوړه یا وربشې یا نغان ویر کړي پوه شوئ په کار دی هغه طعام ویر کړي نه څه پیسه دې کې نشي ورکوی خو څلورم کفاره څه هغه ته خو دې کې دغه څه دی زړو علموي له دې کې نور څو کسانات څه هغه نه یو بل کس دا دی چې انسان دی څه هغه ته تنده ډېره لګېږي مثلا ګردو مریض دی که اوبه نه وچېږي زندان شي پته کې دا حتما به اوبه چېږي هېڅ دې باندې روژه نشته روژه وخوري خو دا بیا په کار دا د ساینده کوله پورې مد لاند کي هرې روژې په بدلې کې قضا نشته چونکې قضا نشي سته بیمار دی دریم دي کې هغه یوه ښځه چې هغې حمل نږدې دی امید یې نږدې دی کومه دی که دغه بیمارۍ وجې نه دغه بیمارۍ ټول واخیستلو ما ټوله سدي باندې بیا قضا نشته نه لحاظه قضا ورباندې نشته مد یې زړه ورته لاند کړي خب بیا دریم هغه ښځه چې هغې حمل نږدې دی هغه یې واجب که دا روژه وساتي یا بچي ته یا دې ته تکلیف ترې جوړېږي ضرر جوړېږي بیا دې باندې روژې ساتل حرامه دی عموما مؤمنانې ښځې دا پروا نه ساتي خامخا روژه ساتي نه جایزه نه دی روژې ساتله حرامه دی ویلې څه بچي ته ضرر که چېرې میلاو شولو هغه ضرر ذمه داره دا شوه ضرر رسوله حرامه دی د لحاظه دا به روژه نه ساتي آینده کاله پورې منځ کې قضا وکړي که قضا یې نه وشپړله بل څه بیماري راغله یا څه مشکل ورته پېښ شو دا بیا مد لاند کړي څلورم هغه ښځه چې هغه خپل بچي ته شیدې ورکوي دې هم همدا شانتې حکم دی خو دا درې کفارې شوې چې ما بیان کړلې څلورمه کفاره چې هغه ته یې کفاره تاخیر لیټ شولې وجې نه یو انسان دی روژې کې ماه مبارک رمضان کې روژه نه وساتله ورسته رک روغ و ټیک ټاک و خو روژه یې ساتله نه څه واجه ویلې نه وي یا سستۍ واجې نه یا مثلا نه ساتله ځنه شته که نه لوبالي خلق بې پروا خلق نه وساتله آینده رمضان په راغلو ورسته ورته احساس وشو څه ما خو ډېر غلط کار وکړو روژه مو پرېښلي دی هېڅ کله دې باندې رمضان راغلو په کار دی د کوم څه دې تاخیر کړی دی که نه یو کال دی واجې نه د په کار دا د هرې ورځې په بدلې کې هرې روژې په بدلې کې 750 ګرام مد ویر کي یعنې دا طعام ویر کي کوم مد تعریف مو درته وکړو و دې نه وروسته هغه دا رمضان څه ختم شي بیا یې قضا وکړي نورو باندې قضا نه و دې باندې قضا شته دی قضا هم ورباندې ضروري دی څه ویل کي نو دغه د روژې کفارې حوالې سره ضروري ستاسو ذهنو ته مرسلې سبا به انشاءالله که خود زندگی و توفیق میلا شو سبا با سرسایه حوالې سره فطرې حوالې سره مسئلې